बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मलगरो संगा چې تاسو ته معلومه را چې نن د ثوابه خلکو چې ثوابه کې کم چوک دی د ټوپک چوک په نوم به یادېده، هغه ټوپک یې مات کړو او چوک یې د شهید اقتدار علي په نوم باندې یاد کړو. شهید اقتدار علي د ثوابه د تاڼې په سانحه کې شهید شو. چوک به اوس د شهید اقتدار علي په نوم باندې یادېږي. د دې عمل نه د ثوابه پښتنو دا ظاهره کړله چې د ثوابه خلک ټوپک نه خوښوي، د ثوابه خلک د ټوپک نه نفرت کوي. د ثوابه خلک غیرتمند خلک دی، امن پسند خلک دی، عقل لري، شعور لري، پوهه لري. د ټوپک ماتېدو دا واضح ثبوت دی چې د ټوپک خلاف جهاد شروع شو. څنګه چې د چرسو، د آیسو، د اپیمو د دې خلاف یو جهاد چلیږي په ثوابه کې، دغسې د ټوپک د مهم خلاف یو جهاد شروع شو. خو زه وایم چې دا جهاد د خپل کور نه شروع کول پکار دي. مونږ لا پکار دي چې خپل رور، خپل بچی، خپل اولاد، خپل ګاونډي، خپل رشتہ دار، خپل کلیوال د ټوپک د کلچر نه وساتو. مونږ خپل اولاد لا په مزغو کې، په ذهن کې، په سوچ کې د ټوپک نه نفرت پیدا کو او د قلم رڼا ورته وښیو، د قلم زور ورته وښیو، د قلم په حیثیت یې پوه کو، د قلم په لویوالي باندې هغه مونږ پوه کو. نو هغې به مونږ کامیابیږو انشاءالله. داسې به کوو. را روان وخت کې راځئ چې وګورو چې سلیم لالا د ټوپک باره کې څه وایي. نو ډېر خوندور پروګرام وشو او دې پروګرام ته چې کوم دی نو سلیم خان ایډوکیټ او نورو مشرانو هم خطاب وکړو او علماو پکې هم وو. باقاعده چې کوم دی نو د دې چوک افتتاح وشوه. نو راځئ چې زما سلیم خان تاسو راغلئ چې افتتاح وکړه او شهید اقتدار چوک څه وایي؟ شهید اقتدار د دې پښتونخوا صوبې د بدامنۍ او د ترهګرۍ شهید دی او دا ډېر لویه خبره وشوه چې د دې کلي ځوانانو بشیر آباد ویلفیر یوت اسوسییشن او د دې د نورو سیاسي جماعتونو ځوانانو ډېر محنت وکړو او دا چوک چې کوم دی د هغه په نوم باندې مشهور کړو. او خدا دا چې دا شهید اقتدار چوک خو ډېر ښه خبره وشوه. خو دا چې دا د ثوابۍ د ولسو د ټولو سیاسي جماعتونو او د ثوابۍ د انتظامي نه دا یو سوال دی. دا به ټولو به دا سوال وي چې دا بچی ولې شهید شو، دی چا شهید کړ، دی په څه وجه شهید شو. دا یو سوال دی. دا به انتظامیه هم حل کوي او دا حکومت به هم حل کوي چې دا پاکستان کې ټول خلک د خیر په ډیری ناست دی او دا د موټروی پل چې پنجاب ته تللی یا پله جنت دی او دی پله دوزخ دی. دی پله نه بجلی شته نه امن شته. ترهګري دا زموږ جوماتونو کې دماکې کېږي، زموږ په جنازو کې دماکې کېږي، موږ بدم نه یو. نو دا یو سوال دی د شهید اقتدار.